ستا او زما په چم کې څوک په لیوني باندې کاڼي نه ورئ. زما د طایف په وادیو کې د رسول الله په وجود باندې 3 میله خلکو کاڼي ورولي دي. 3 میله مې رسول الله خلکو په کاڼو باندې ایستی دی. د اسمان فرشتو په 2 ټیمونو کې جړلې دي. یو چې کله ابراهیم علیه السلام رالی او د اسماعیل علیه السلام مور ته وایي اسماعیل تیار کا ځان سره بار چکر لبو زما او چاړۍ راغستې ده. اسماعیل علیه السلام ته وایي بچی خدای راته وایي زوی حلال کا. اسماعیل علیه السلام پلار ته وایي پلاره رب چېرته څه حکم کړی تی پوره که زما به د صبر کوونکو نه به مومې. او بیا ورته وایي پلاره ځان له سترګې وتړه ما له لاس او خپې وتړه او زما چې کوم دی تندی ما الټه چې کوم دی په دې تندي باندې داسې الټه سملوه. هسې نه چې ستا د پلاروالي محبت راوچت شي د الله د مینې په منځ کې خایل جوړ شي. اسماعیل علیه السلام چاړه راواغسته لکه څنګه چې موږ او تاسو څاروی تړو دقه رنګې د خپل بچي لاس او خپې وتړه او په سیډ باندې سملو د بچي په مرۍ چاړه راکاږي. د اسمان د فرشتو یو چغې وي الله ستا حبیب ستا په محبت کې د خپل زوی قرباني ورکړي. او دویم چې کله د طایف په وادیو کې د رسول الله په وجود اطهار باندې د رسول الله په جسم اطهار باندې د رسول الله په وجود باندې کاڼي ورېدل د اسمان فرشتو چغې والې الله د کائنات په شهزاده باندې خلک کاڼي ورې دوی ته څه پته ده چې دا څوک دي. د اسمان فرشتو ورسه وژړل. د رسول الله د وجود نه وینه لاړه. د رسول الله بدن زما عزتمندو په داسې حالت کې شو چې سر باندې به چکر رالی کې به ناستو دی به ولو کې ونیو دیکه به یې ورکړو په منډو به یې کړو خوشی به یې کړو. او زما عزتمندو رسول الله د غار ته لاړې یو باغ ته. هغه باغ ته اوس هم چې کوم دی زما عزتمندو هغه باغ دا د دشمن باغ و د عتبه ابن ربیعه او د شیبه ابن ربیعه باغ دی. او دغه باغ کې یو غلام دی عداس نامې ده او د رسول الله څخه چې کوم خادم دی رسول الله د بیهوشۍ په حالت کې باغ ته هغه دشمن چې رسول الله نه دی خوښ رسول الله سره نه لګي د رسول الله سره تربورولي ده او د رسول الله سره دشمني ده د رسول الله سره نالګي ده. هغه د مکې خلک چې رسول الله نه خوښاو هغوی چې رسول الله سې کو ترس ولا رالی خپل غلام لی د انګورو غونچه ورکړله ورته وایي ده ته ووایه چې ستا د رشته دارۍ واسطې دا انګور وخوره ستا د رشته دارۍ واسطه وي دا انګور وخوره. د هغه حال داسې چې دشمن هم پې ترس راته. د اسمان فرشتو وژړل. رسول الله ته فرشتې رالی جبریل دی د غرونو فرشته ورسره ده ته راته ووایه دا غرونه یو ځای کړم دا خلک پکې منځ کې ګیر کړم. نبي علیه السلام وایي نه الله ته وایي الله چاته دې حواله کړ